بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه اتلسم درس دی او د الدرس الرابع د څلورم درس تمرین به انشاءالله نن موږ حل کوو. موږ له دا الفاظ راکړي، دا الفاظ په جملو کې استعمال کړئ. نو د مذکر الفاظ راکړي عالم، تاجر، عاقل، شریف، خادم. دا الفاظ د مذکر لپاره راکړي او دغه د مؤنث لپاره هم دغه الفاظ مؤنث کړي دي: عالمه، تاجره، عاقله، شریفه، خادمه. دا الفاظ راکړي وای دا په جملو کې استعمال کړي. نو اول بر مذکر دا استعمال کو، دلته موږ لیکلي دي هذا عالم. عالم وای په جملو کې استعمال کړي. نو هذا اسم اشاره مولا لګولا دا او عالم عالم دی. نو دلته ورته اردو کې پښتو کې ولیکو دا عالم دی، عالم دی. هذا عالم، دا عالم دی. هذا عالم، دا عالم دی. دا جمله کې استعمال شو، عالم په جمله کې استعمال شو. نو عالم باندې تنوین دی، عرب په دې وقف کوي. هذا عالم، دا عالم دی. هذا عالم، دا عالم دی. انت تاجر، ته تجارت کوونکی، ته تاجر، تاجر تجارت کولو والا څوک چې د یو خاري نه بل خاري ته مال اخلي او خرڅي هغه ته تاجر وای. وای انت، ته یو سړی، تاجرون تاجری، ته تاجر تجارت کوونکی یا ته تاجر یې، تاجر یې. تاجر معنا تجارت کولو والا چې د دې خار نه سامانونه واخلي بل خار ته یوسي او هغه خار نه سامانونه واخلي دې خار ته وروړي او خپل مزدوري کوي، دغه ته تاجر وایي. نو انت تاجر، ته تاجر یې. هو عاقل، هغه غایب طرف ته اشاره کوي. هو عاقل، هغه عاقل دی، عقلمند دی، هغه سمجھدار دی، عقلمند دی. هغه یو سړی، هو د سړي لپاره استعمالي، غایب سړي لپاره. هغه عقلمند دی، عقلمند دی. هغه عقلمند دی. هو عاقل، هغه عقلمند دی. هو عاقل، هغه عقلمند دی. هو عاقل، هغه عقلمند دی. انت شریف، شریف بزرگ ته وای، بزرگ ته نیک سړي ته وای. انت، ته یو سړی، انت ته شریف، شریف بزرگی، ته بزرگی. ته یو سړي ته وای انت، انت سړي ته وای. انت ته شریف بزرگی، بزرگ ته بزرگی. انا خادم، انا خادم ز نوکریم. 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 هذا عالم، دا عالم دی، عالم دی. ارس پیجنی، دا ارس علم دی ورته. هذا عالم، دا عالم دی. انت تاجر، ته تجارت کوونکی، ته تاجر یې. هو عاقل، هغه عقلمند دی. انت شریف، ته بزرگ یې. انا خادم، زه نوکر یم. نو دا د مذکر لپاره مونږه دا عالم، تاجر، عاقل، شریف، خادم دام استعمال کړه. اوس موږ له مؤنث لپاره راکړي دي عالمتون، تاجرتون، عاقلتون، شریفتون، خادمتون. دا وایي تاسو دا الفاظ راکړي د مؤنث دا وایي تاسو په جملو کې استعمال کړئ. نو عالمه د عالمه مؤنث سره د هغې لپاره بیا هذه راوړئ. ٹھیک شو؟ هذه اسم اشاره، هذه د مؤنث لپاره او هذا د مذکر لپاره وي. نو هذه عالمتون، دا یو عالمه ده، دا یو په هر څه باندې پوهه ښځه ده، دا ښځه عالمه ده. هذه عالمتون، دا عالمه ده، عالمه ده. هذه عالمتون، دا عالمه ده. هذه عالمه، دا عالمه ده. انت، انت ته یو مؤنثه چې کله په تا باندې زبري انت نو بیا دا مذکر وي او انت بیا دا مؤنث لپاره وي. انت ته یو ښځه، تاجرتون تجارت کوونکی، ته یو ښځه تاجره، ته تاجره. انت تاجرتون، ته تاجره، تاجره ته تاجره. هي عاقلتون، هي هغه د مذکر غایب د لپاره هو استعماليږي، د مؤنث غایب د لپاره هي استعماليږي. دا مؤنث غایبه ده، مؤنث غایبه ده. نو دې لپاره موږ هي عاقلتون، هغه عقلمند ده، سمجھدار ده. هي عاقلتون، هغه عقلمند ده، هغه عقلمند ده، هغه عقلمند ده. هي عاقلتون، هغه عقلمند ده. هي عاقلتون، هغه عقلمند ده. انا شریفتون، زه بزرګ یم. یو ښځه وایي انا شریفتون، زه بزرګ یم. انا شریفتون، زه نیک یم، زه بزرگ یم، زه بزرگ یم.
او هذه خادمه دا نوکره ده، هذه خادمه دا یو نوکره ده. هذه اسم اشاره د مؤنث لپاره استعمالي او خادمه دا ګول تا چې پکې وي دا ټول د مؤنث لپاره وي ښه. نو چې کوم د مؤنث لپاره د هغې لپاره به اسم اشاره هذه راوړي او د انت ضمیر به والله انتې راوړي. د هو د مذکر لپاره، هي د مؤنث لپاره، انا د مذکر او مؤنث دواړو لپاره او هذه د مؤنث نږدې لپاره. نو هذه خادمه دا یو نوکره ده، هذه خادمه دا نوکره ده، نوکره ده. ٹھیک شو؟ نو دا زموږ سره د مذکر الفاظو هغه په جملو کې استعمال کو، د اختر مؤنث الفاظو دا په جملو کې استعمال کړ. نو ښه طریقې سره دا ځان سره لیکو. اردو کې کله لیکلی شي ولیکئ ځان سره او په پښتو کې هم دا ځان سره یادوئ. نو انشاءالله ستاسو د عربي به پخه شي. مخکې که تاسو چېرته عمرې له حج له ځئ عربیانو سره به بیا څه ناڅه تکلم کولی شئ، خبرې به کولی شئ. نو دا هغه بنیادي الفاظ دي چې دا مونږ ته یاد وي. نو مخکې به دې کتاب کې مونږ پوره لیکل کولی شو، درخواستونه به لیکو، هغه به ویلی به شو، لیکلی به شو او مضمونونه به هم لیکلی شو، ویلی به شو. خو که دا بنیادي خبرې مونږ ته یادې وي نو دا الفاظ دي وی په جملو کې استعمال کوي. هذا عالم، دا عالم دی. انت تاجر، ته تاجری. هو عاقل، هغه سړی عقلمند دی. انت شریف، ته شریف بزرګ. انا خادم، زه نوکر یم. اوس د مؤنث لپاره هذه عالمه، دا یوه عالمه ده. انت تاجره، ته یوه تاجره یې. هي عاقله، هغه یوه عقلمنده ښځه ده. انا شریفه، زه یوه بزرګه ښځه یم. هذه خادمه، دا یوه نوکره ده، دا یوه نوکره ښځه ده، نوکره ده. نو دا زموږ سره د الدرس الرابع اولنی تمرین اول سبق سوالو. انشاءالله دې نه پس به بیا به دویم سوال حل کوو. راتلونکي درس پورې اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت